علامه سخاوي رحمه الله په خپل کتاب القول البديع کې یو واقعه را نقل کړي چې په بني اسرائیل کې یو کس و ډیر سخت ګناهګار او مجرم و ټول عمر په فسق او فجور کې تیر کړی و د مرګ نه بعد خلکو د پډیران باندې وغورځولو د خبرې باندې لږ غور وکړئ ښه عام طور باندې زمونږ په معاشره کې چې څوک ډیر زیات ګناهګار فاسق او فاجر ولی نه وي او خلک ته ډیر زیات تنگ ولی نه وي خو چې کله دغه انسان مړ شوله نو د مرګ نه بعد هر یو انسان چې په ژوند باندې ته دومره تنگ وو چې دا به ویلو چې کله به دغه انسان مري او دغه مخ د ځمکې به دنه کله پاکیږي خو چې کله دغه انسان مړ شوله نو دغه انسان چې پرون ته تنگ وو او نن وای چې الله دې وبخي ډیر خسړی وو دا زمونږ استادو د معاشره دغه حالات دي ماحول داسې ده چې پرون ته تنگ و چې ویل وی چې کله به د امری خو چې نن مړ شو نو وای چې الله دې وبخي ډیر خسړی وو څوک هم داسې ونه کتلو چې پډیران باندې غورځولې وي بلکې چې هر څومره ګناهګار وي فاسق وي فاجر وي او چې مړ شو نو خو په عزت سره د هغه د کفن بندوبست کیږي هغه جنازه په هغه باندې کیږي او د هغه د دفن د بندوبست کولای شي خودلته کې دغه کس دا دومره فاسق او فاجر او خلق ته دومره تنګو د ټول کلی ټول قوم ټول محلي ولته دومره تنګو چې کله د مړ شوله نو په زید دی چې د کفن بندوبست وکړل شي په د باندې جنازه وکړل شي او د خو په احترام سره دفن کړل شي بلکې هغه وسره دا معامله وکړه چې د مرګ نه بعد په ډیران باندې وغورځو دومره خلک تنګوخه خو بل طرف ته د الله جل شانه معامله د دې کس سره وګوره الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې ای زما خوږ کلمه زما یو بنده مړ دی او بنی اسرائیل هغه په ډیران باندې غورځولې دی نو تخپل قوم ته وایا چې هغه د دې زینا راوچت کړي او په هغه باندې جنازه وکړي او دفن کړي ځکه ما د مغفرت کړی دی کله چې حضرت موسی علیه السلام هغه ځای ته ورغله او چې دی وکتل نو وی پیژند چې دا خو هغه کس چې خلک ته تنګ وو او هغه فاسق او فاجر دی محترم موسی علیه السلام د الله جل شانه د حکم تعمیل وکړل او بیا موسی علیه السلام الله رب العزت تعرض وکړ چې اے رب دا سړی خو مشهور مجرم وو فاسق او فاجر وو نو د سزا په ځای د دې دومره لوی عزت حقدار څنګه جوړ شو الله تعالی ورته فرمایلو انه فتح التوراة يوما فوجد فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم چې بشک دی او فاسق او فاجر وو د ډېر سزا مستحق وو خدای ورځ تورات کوله وکړه فوجد فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم او باغی کې د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم ولیدل فصلى عليه نو د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود وی وقد غفرت له بذلك بس په دغه وجه ما د مغفرت وکړه وګوره الله جل شانه په خپل بندگانو باندې څومره مهربان دی چې یو پیرا هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وینو الله جل شانه تدې یو پیرا درود شریف په برکت سره اگر چې خپل ټول زندگی په
نافرمانیو کې تیر کړی و په داسې حالت کې تیر کړی و چې ټول قوم د دنه تنګ و خو یو پیری په اخلاص باندې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویل او د هغه یو پیر درود شریف ویلو په برکت سره الله رب العزت د مغفرت وکړل نو محترم مسلمانانو مونږ او تاسو ته هم پکار دي چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر ډیر درود شریف وایو چې یو پیر درود شریف په برکت سره الله جل شانه دومره لوی فاسق او فاجر ته مغفرت کوي نو امید ده چې الله جل شانه به مونږ او تاسو ته هم د درود شریف په برکت سره مغفرت وکړي